سیلو نکړه دا دې کړه ډېر دیدن نکړه دا دې د جانان کړه ډېر دیدن نکړه دا د مدینه خولي هر خواته سیلو نکړه دا د مدینه خولي هر خواته سیلو نکړه دا دې د جانان کړه ډېر دیدن نکړه دا دې د جانان کړه ډېر دیدن نکړه یا زړګیا تا خوبا ډېر د غار مال کو ډېر د غار مال کو یا زړګیا تا خوبا ډېر دغه ارمان کو ډېر دغه ارمان کو او تا بد دي د نرمان ډېر د خوږ جانان کو ډېر د خوږ جانان کو تا بد دي د نرمان ډېر د خوږ جانان کو ډېر د خوږ جانان کو یا نن په مدینه کې ډېر در شکر نکړه دا دې د جانان کړه سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 1 سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 1 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم سورہ مائدہ مدنی صورت تے شپاڑس پکے رکوگانی دی 120 پکے آیاتون دی په ترتیب عثمانی او جمعی کی 5 نمبر صورت د قرآن کریم دے او په ترتیب نزولی کی 112 نمبر صورت تے وجہ تسمیہ د صورت اغسدا چې دی صورت ته سورہ مائدہ ولی ویلی شي دی صورت ته سورہ مائدہ ځکه وایي چې په دې کې د مائدې ذکر دی او د مائدې معنی درستخان اومه سپاره کې به د هغې ذکر راځي انزلنا علیها مائدة من السماء تکون لنا او دی صورت ته سورہ عقود ورته ویلی شي او سورہ منقذه ورته وی ربط د ما قبل سره دا دی چې په مخکې صورت کې
رد په مظالمو د جاهلیت باندې په باره د کمزورو خلکو کې، نو اوس په دې کې رد دی د جاهلیت والو باندې په باره د حل او د حرمت کې. او بیا ورپسې چې دی نو دویم ربط یې دا دی چې په مخکې صورت کې خطاب عامو د پاره د کمال د انسانیت، نو په دې صورت کې خطاب دا خاص دی د پاره د کمال د ایمان. دریم ربط یې دا دی چې مخکې صورت کې ذکر شو قبایح د یهودو او ردو په شرک د نسواراو باندې، نو په دې صورت کې نهی د هغې د موالات یعنی دوستانې نه، او د هغې نور اسباب هغه ذکر کوي، او شهادت د عیسی علیه السلام هغه ذکر کوي په ورځ د قیامت د پاره د رد په نسواراو باندې. دعوه د صورت څه ده؟ دعوه د صورت دا ده چې امر په وفا د عقود او ایمانیو باندې عموما په باره د تحویل او تحریم کې خصوصا، او سره د رد کولو نه په هغه کسانو باندې چې وفای په عقود چې هغه نه ده کړې، چې هغه یهود او نسوارا دي. او بل دا ده چې دعوه د صورت دا ده چې په دې کې په اقسامو د شرک باندې هغه رد دی، چې هغه شرک په تصرف ته، او شرک په علم دی، شرک په عبادت ته، او شرک چې نو په التحلیل و التحریم دی. او د معرفت الهیه د پاره شپارس اسماء حسنا چې هغه ذکر کړی دي. او خلاصه د صورت دادا چې دا صورت چې نو دا دوه حصے دي، د ابتدا نه والی تر آیت نمبر 66 پورې 12 رکوع پورې اوله حصہ ده، او د آیت نمبر 67 نه والی تر اخیره پورې دا دویمه حصہ ده. نو په اوله حصہ کې دوه مضمون دي، اول نفي د شرک پیلی ده، او دویم نفي د شرک اعتقادي. او په دویمه حصہ کې بیا دغه دواړو مضامینو اعاده ده، خو د دې الټه ده. اول نفي د شرک اعتقادي رد ده، او بیا ورپسې د نفي د شرک پیلی ده. نو فرمایي چې او بل دار چې په دې صورت کې 14 پیری یا ایها الذین آمنو ذکر دی. ها دا د عقود ایمانیه دي، او په دې کې چې دنو هغه اوامر او شپږ پکې نواهی دي، او 3 پکې اخبارات دي په دې صورت کې. نو د صورت په اول او اخره کې خطابات دي د پاره د مؤمنانو په منځ کې، بیا تفصیل د قبایح د اهلی کتابو او دعوت ته نسواراو ته. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے کسانو چې تاسو ایمان نه وړئ، اے ایمان والو، اوفو پوره کوي تاسو بالعقود، یعنی لوزونه کم چې تاسو الله سره کړي دي، او هغه داري چې د الله تعالی احکامات منلي. نو عقود هغه ټول احکام دي چې په تقاضا د ایمان سره په قرآن او سنت کې لازم شوي دي، عموما او په باره د تحلیل او تحریم کې خصوصا. نو هر کله چې دا صورت نازل شوی دی، نو دا په وخت د فتح مکه کې نازل شوی دی، او د مشرکینو هغه رسومات شرکیه د حلال او حرامو دا په هغه وخت کې رایجو. نو اول رد چې دی دا په شرک فعلی او په شرک په تحلیل و تحریم باندې کړی دی. او بل دا چې د عقود او د عهود په مابین کې فرق دی، یعنی الفرق بین العقود والعهود. د عقود او د عهود په مابین کې فرق دی. عقود چې دا خاص دی ایمان والو پورې، عهود چې نو دا عام دی. هر هغه چاته چې اسماني کتاب منلې وي، که کتابي وي، که کافر وي، که مؤمن وي. دیو جنا په سورہ بقره آیت نمبر 40 کې الله فرمای اوفو بعهدی، التدا سی ویلې دي. بهیمۃ الانعام، بهیمه چې دا د بهم نه ماخوذ دی، یعنی د بهم نه دا اغستې شوی دی. هر هغه سیس ته ویلې شي چې جبه وي خو خبرې نشي کولی. ګوره دا ځان سرلی کوي، ښه دا په کار راځي. بهیمه چې دی دا د بهم نه اغستې شوی دی.
هر هغه سیس ته ویلی شي چې ژبه یې وي خو خبرې نشي کولی. انعام چې دی دا د نعم نه دی، سریدونکې یعنی مال سریدونکي ته ویلی شي، او د دواړو مصداق چې دی نو دا سره یو دی، یعنی ساروی او اضافت چې دی دا بیانیه دی. نو بهیمه کې معنی د عموم ده چې هغه لفظ د جنس سره هغه ذکر کو، او په لفظ د انعام کې ډیرو قسمونو ته اشاره ده، نو د دې وجې نه هغه جمع ذکر کړه. او بیا فرمای احلت لکم بهیمة الانعام. احلت لکم دا د مطلق تحلیل د پاره استعمالیږي. احلت لکم بهیمة الانعام یعنی هغه بهیری او صاحبی. اوس دلته مراد د دې نه دا رد په مشرکانو باندې په تحریم لغیر الله باندې چې هغه بهیره او صاحبه وغیره په ځان باندې حرام ګڼل. نو دغه شانتي معالم التنزیل کې هغه ذکر دي. نو فرمایي چې غیر محل الصید وانتم حرم یعنی مکیږي حلال غنون کی د ښکار وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو محرمان یې. یعنی مطلب دا دی چې تاسو په احرام کې یې نو بیا تاسو دا ښکار چې دی دا مکوئ. ان الله يحكم ما يريد دا علت چې مخکې تحلیل او تحریم په اجمالی طریقې سره او په دې کې رد په معتزله باندې. هغه وی چې الله تعالی باندې په احکام شرعیو کې مصلحت د بندگانو واجب دی، لیکن د دې دا خبره دا غلطه ده. بیا ورپسې الله فرمای ان الله يحكم ما يريد. الله تعالی فیصله کوي هغه چې وغواړي. نو ګوره احلت لکم بهیمة الانعام په دې کې څلور مسائل چې هغه ذکر کوي. تحریمات العباد یا تحریمات الشیاطین، تحریمات غیر الله، دا درې واړه. دویم دا تحریمات الهیه چې هغه صحیح دي هغې ته قایم وایي، هغه تاسو قایم وساتئ. دریم نظر لله او څلورم نظر لغیر الله. اوس چې نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې تاسو ایمان نه وړی لا تحلوا بیزتی مکوئ شعائر الله د شعائر د الله تعالی. لا تحلوا دا د احلال د حرمت خلاف کولو ته ویلی شي، او حرمت دا په دوه قسمه دی. یو قسم منهیات دي پای کې احلال په معنی د ارتکاب د منهی عنه سره دی، او دویم قسم حرمت په معنی د احترام او د عزت دی. نو پای کې احلال په معنی د بے احترامۍ او د بے عزتۍ کولو دی. نو دلته مراد دا دویمه معنی ده. شعائر الله، شعائر جمع د شعیرت ته، هر هغه سیز چې په هغې سره بل سیز هغه معلومیږي، یعنی خاص علامت او نښې ته ویلی شي شعائر الله. او بیا ګورې د هر دین او مسلک د پاره خاص خاص علامت وي چې په هغې سره هغه دین او د هغه دین والا خلک هغه پیژندی شي. لکه د هندوانو دین چې دی د هغې دپاره نښه څه شی دی؟ مندر دی یا درمثال دی، او زینار په غاړه کول دي. د سیکانو نښه څه ده؟ یعنی د هغې دپاره نښه چې دی نو هغه توره ده، یا چې دی نو هغه سڼې وغیره ساتل دي. او د انګریزانو دپاره صلیب دی او ګرجه وغیره ده. نو دغه شانتي د دین اسلام دپاره خاص علامات دي، لکه مساجد دي، منځونه دي، مناسک د حج دي، او صفا مروه ده، منا ده، مزدلفه ده، عرفات دی، بدن دی، قربانی، قلائد. نو قرآن کریم نور عبادات شرعیه چې دا ټول سبب د تقرب د الله تعالی دي، یعنی دا د الله تعالی د نزدېکت هغه سببونه دي. نو الله فرمایي چې مسلمان دی په دې اعمالو سره د دې بېعزتي نه کوي. د شعائرو بېعزتي کول دا حرام دي. سورې بقره کې تیر شوي دي آیت نمبر 158، او په سورې حج کې به آیت نمبر 32 او 36 کې به راځي. ولا الشهر الحرام دا لام د پاره د تاکید د نهي دی. الشهر دا مفرد په معنی د جمع سره دی. هغه څلور میاشتې چې کم مخکې تیرې شوي دي. الشهر الحرام بالشهر الحرام. الحرام یعنی حرمت والدي، پای کې قتال کول حرام دی، او نور فسادونه دا پکې حرام دي. ولا الهدیه دا نوم د هغه څاروي دی چې احرام کوونکې د عمرې یا د حج په طریقې د هدیې سره حرم مکې ته هغه بوځي او یا د بل چا په لاس باندې هغه لیږي، نو د هغې بې حرمتي کول چې دي الله وایي دا جایز نه دي. ولا القلائد دا تخصیص ته رستو د تعمیم نه.
قلائد هغه څاروی دي چې د هغې سټ ته څه علامت هغه ځوړ کړی وي او حرم ته یې وړي یا یې لیږي، نو د هغې بې حرمتي کول چې دي الله فرمایي دا هم حرام دي. ولا عامین البیت الحرام، یعنی څوک چې د عمرې یا د حج دپاره اراده وکړي هغه یې منع کول یا د هغې بې حرمتي کول، الله فرمایي دا ګورم حرام دي. ښه، او په دې کې بیا دوه قوله دي. د اهل علم وی اول قول دا چې دا لفظ مشرکانو ته شامل دی، او بیا پای کې نسخ تخصیص کړی شوی دی په سبب د آیات چې الله ذکر کړي فلا یقربوا المسجد الحرام. او دویم قول دا دی چې مراد د دې نه صرف مؤمنان دي په دلیل د دې سره چې وردوانن دا خاص د مؤمنانو سره. امام حسن بصری رحمت الله علیه هغه روایت دی چې په سوره مائده کې منسوخ نشته دی، نو په دې کې دا دویم قول چې دا غوره دی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، الله فرمایي کله چې تاسو د احرام نه وځئ فاصطادوا نو ښکار کوئ. اوس په دې کې اشاره ده ښکار ته، د سید حرمت چې دا خاص دی د حرم او د احرام پورې، پای کې حرمت چې نو دا همیشه نه دی، او امر د اصطادو دا د پاره د اباحت دی. ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا امر د رستو د منی نه، نو که مخکې هغه منع د یو څیز هغه واجب وي نو رستو د نهي نه به امر د پاره د وجوب بیا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، دا تعلق د آمین البیت الحرام سره ساتي او عتب ته پلا تحلوا باندې. نو مقصد دا دی چې ګوره په واقعه د حدیبیه کې مشرکانو مؤمنانو ته د مسجد حرام نه هغه یې منع کړي، د هغې په زړونو کې د کافرانو سره ډېر بغض او دشمني پیدا شوې وه. نو هر کله چې په اتم کال د هجرت باندې مکه مکرمه فتح شوه نو ډېر مشرکانو ایمان ناړو، نو هغه د حج او د عمرې د راتلو هغه نیت یې وکړو. نو شاید چې د مؤمنانو په زړونو کې دا خیال راغلی وي چې هر کله دی مونږ د مسجد حرام نه په واقعه د حدیبیه کې منع کړي وو، نو لہذا مونږ به هم اوس ولګو دی به منع کړو. الله فرمایي داسې به نه کوئ. لا یجرمنکم دا اجرام نه ماخوذ دی، په کسب کولو د جرم باندې اماده کول. شنعانو دا ډېر سخت بغض ته ویلی شي. ان صدو نو فرمایي یعنی لعن دلته کې دا یعنی اجرام. الله فرمایي لا یجرمنکم شنعان قوم ان صدو دا چې تاسو منع کوي دی عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه، ان تعتدو په دې خبره چې تاسو د حد نه تیر وځئ. نو فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى، مدد کوي یو بل سره په نیکۍ او په تقوا کې. یعنی د بغض په مقابله کې محبت کول دا ضروری دي. د محبت تقاضا هغه تعاون کول یو بل سره په څه کې په بر او په تقوا باندې. بر چې دی نو دا پیل او عمل کولو ته وایي په ماموراتو باندې، او تقوا چې دی نو دا ځان بچ ساتل دي د منهیاتو د الله تعالی نه. د څه نه چې تاسو الله منع کړي هغې نه ځان بچ وساتئ. نو په بر کې اول ایمان او توحید داخل دی، او په تقوا کې شرک او بدعاتو نه ځان ساتل دا پکې داخل دی. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، اسم پرې خودل دا اوامر د الله تعالی دي، عدوان ارتکاب د منهیاتو دی. یا اسم چې دی نو هغه ګناهونه چې د هغې تعلق د حقوق الله سره وي، او عدوان هغه ګناهونه چې د هغې تعلق د حقوق العباد سره وي. نو په اسم کې اول شرک او کفر، او په عدوان کې بدعت او رسومات کول چې دي دا پکې داخل دي. واتقوا الله ويريږي الله نه، ان الله بشک الله تعالی شدید العقاب، الله س عذاب ورکون کړي. بیا ورپسې آیات کې فرمایي حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، یعنی ورپسې آیات چې آیت نمبر 3 په دې آیات کې تفصیل د محرمات الهیه او د په ذکر د 12 محرمات سره چې پای کې ما اوهل او ما ذبح علی النصب کې نظر د غیر الله مراد دی، چا عمل د شرک دی، او دا شاندا تفصیل د ما یتلا علیکم په اول آیات کې ذکر دی. نګوره الله فرمایي حرمت علیکم. سوره بقره کې حرمه معلومیږي په یعنی دا په معلومی صيغه سره ذکر کړی دی.
الله فرمایي حرمت یعنی حرام کړی شوی دي علیکم پتاسو باندې المیتتو مردارا المیتتو مردارا د دې تفصیل چې هغه په مخکې په سوره بقره کې تیر شوی دی سلور اصول د محرماتو د خوراک هغه چې هغه په ټولو ادیانو کې هغه ادیان سماویه په هغې کې هغه حرام دي نو فرمایي چې تفصیل د دې په سوره بقره آیت نمبر 173 کې هغه تیر شوی دی وما اهل لغیر الله به سوره بقره نو به چې د په سوره بقره کې الته به وما اهل به لغیر الله الته به مخکې کړو د غیر الله نه او دلته داغي الټوي دلته لغیر الله مخکې کړی د به نه یعنی به نه لغیر الله مخکې وي وجه دا ده چې هغه صورت کې په دې مسله کې اول یعنی هغه په دې مسله کې اول صورتو چې ذکر شوی نو ځکه الته داسې ذکر کو داغي وجه دا و چې رعایت د لفظ شي یعنی تعدیت د اهل په لفظ به سره او په دې صورت او سوره انعام او سوره نحل کې رعایت د معنا وشو په سوره بقره کې رعایت د لفظ وشو دلته کې رعایت د معنی وشو اوس فرمای والمنخنقه د دې سلورو سيزونو تخصیص بعد التعمیم دی نو فرمای والمنخنقه یعنی دا 15 ساروی دي چې شرعاً حلال دي لیکن ذبح په ذبح شرعي سره هغه نه نکړی شوی نو منحنقه چې دا عام دی که څوک یو سړی ولګي یو ساروی قصدن پانسی کی او یا چې دنو هغه بمرای ولا ګوتی کیږي او یا مطلب چې دنو دغه شانتی مړ کی یا په خپل هغه داسې وشي چې ونې سره تړلې او هغه پای کې رازون شي نو فرمای والمنخنقه هغه ساروی چې هغه خپي شوی او مړ شوی والموقوزه هغه ساروی چې وهلی شي په لرګي یا په ګټه باندې او مړ شي نو دام په دې کې داخل دی او هغه ښکار چې په غشي د تیره طرف باندې نه بلکې په اوږد طرف باندې هغه ولګي او هغه مړ شي دام په صحیح حدیث کې راغلی دي انو فرمایي چې یعنی والمتردیه او هغه چې د بره ځای نه ښکته وغورځولی شي یا د غر نه او یا د ګټې نه او یا د ځمکې نه کته کوی ته وغورځېږي دې ته متردیه ویلی شي والنطیحة هغه چې د بل ساروي په ښکر سره ووهلی شي او مړ شي اگر چې وینه د هغې د مرۍ نه هغه بیدلی وي نو مخکې په دې درو الفاظو کې دا تا د تانیس ته په بنا د دې باندې چې اکثر خوراک د پاره د ګډي بیزي اوخي غوا هغه استعمالیږي نو فرمای وما اکل السبع سپی شو شرمخ شو ګیدړ شو پړانګ شو دا سیزونه دا مراد دي چې هغه یو ساروی اخري اگر چې مرای ولې زخمی کړي او وینه تنه وبهیږي او مړ شي نو دا ګوره مردار دی ها خو د هغې دپاره بیا مخکې به مسایل راځي د ښکارو هغه بیا هغه سپی هغه جدا دی چې کوم ښکاري سپی خو داسې نه چې هغه ښکار ته کیني او په خپله یې وخوري الا ما زکیتم نو الله فرمایي چې وما اکل السبع یعنی هغه څاروی چې خوړلی وي درنده الا ما زکیتم مگر هغه چې حلال کړی تاسو مثال یو څاروی دی هغه باندې درندگان نالل او هغه وخوړو چې هغه وخوړو نو لہذا هغه کې بیا سناسو هغه سا پکې شته او ترالی او تا حلال کو چاړه دی پراخ کله کلمه دی اووي نو که دله کای خوځوله او که خپی خوځوله خو داسې شی دی حلال دی لکه د قصابانو په شان بنه کې چې مرداري او ته پې چاړه راخ کې او ته وایې چې نه نه دا حلال دی لکه مخکې موده کې دی بامخیلو نیر کې چې هغه میخې مړې شوي وي او ټول یې راوړې وي د اختر په ورځو کې او دلته قصابانو خرڅې کړې وي په خلکو باندې دا ډېر لوی ظلم دی نه دی پکار وما ذبح علی النصب دا قسم خاص دی د ما اهل نه ځکه چې ما اهل مذبوح او غیر مذبوح دواړو ته شامل دی او دا په مذبوح پورې خاص دی نو دا قسم د نسب سره خاص دی وما اهل لغیر الله ټول غیر الله ته شامل دی که نسب وي او که بوتان وي او که قبرونه وي نو ګوره فرمایي چې اصنام هغه بوتان دي چې شکل د هغې جوړ شوی وي او نسب هغه څیزونه دي چې شکل د هغې
هغه نه جوړ شوی یعنی شکل یې نه جوړ شوی نو دا عبادت چې دی بعضې خلک دا عبادت کوي نو په هغې باندې نظرانی او شکرانی هغه اچولی کېږي او په هغې باندې ذبح کوي نو علامه ابن کثیر رحمت الله علیه او ابن جریر او امام مجاهد هغه یې نقل کړي چې دا 360 دا ګټې وي د کعبې شریفې نه 4 چاپېره چې دا بوتانو او د هغې په خوا کې به جاهلیت والو ذبح کوله او د هغې وینه به بیت الله پورې راښکله او د هغې غوښې به په نسب باندې به غوړولې د پاره د تبرک او بیا به وي چې د دې ذبایحو باندې اگر چې نوم د الله تعالی په وخت د ذبح کې ذکر شي لیکن دا څه شی دی وایي شرک دی وان تستقسموا بالازلام استقسام چې دی دا قسمت معلومول دی یا مطلب دا دی چې حصه معلومول الازلام دا جمع د ظلم ده هغه غشی چې د هغې وزر هغه تیره وي او صرف چې دی نو هغه لرګی وي نو ابن جریر رحمت الله علیه فرمایي چې دا غشي 3 یا چې دی نو یعنی اوه دا د هبل بت په خوا کې دا د کعبې سره دا پراتو نو چې چا به خپل قسمت معلومو مثلا یو سړی وي یاره زه سفر لزم نو زما را پلانې کار چې دا وکم او که نه نو هبل مجاور ته به لاړو هلته به منجوران ناستو هغوی ته به اول 100 درهم او یو اوښه چې دی دا به یې وله ورکړه په نظرانه کې او بیا به هغه مجاور د هغه دپاره به یې غشې وویشته په هغې باندې مختلف لیکلو په هغې باندې هغې باندې به یو کس چې خپل قسمت پې معلومو نو د هبل شهید فیصله د وی دا خلکو به وي نو امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي چې هغه به دله منکو د یعنی چې مثال په هغې به یې لیکلي چې ته پلاني طرف ته مه ځه دی به منع شو پلاني طرف ته ته لړ شه لکه په هغې کې بعضې غشي وو په یو به یې لیکلي امرني ربي زما رب ما ته امر کړی دی په بل باندې به یې لیکلي نهاني ربي زه رب منع کړی او په درېم به اسم نو دا به دی کول او دی چې دی نو د صحابه کرامو هغه بوتان راواغستل د کعبې نه یې راوباسل هغه ختم کړل خو په هغه بوتانو کې دی چې دی نو د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام او د هغې شکلونه مبارک هغه جوړ کړي ان پیغمبر اسلام وفرمایل چې الله دې دا مشرکان هلاک کړي دی ته خو ښه معلومه ده چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام هغې بوتان نه خوښول او دی بیا هم جوړ کړي ذالکم فسقن الله فرمایي دا اشاره د ما قبل یعنی ذکر دی چې دا ټول محرماتو ته استحلال حلال ګڼل د دې حرامو هغه وتل دي د طاعت د الله تعالی نه دا بالکل کفر او شرک دی ذالکم کی اشاره یعنی خاص کړی د په استقسام بالازلام پوری اليوم یئس الذین او مراد اليوم نا زمانه د حاضر د نزول دا نو د دې محرمات سره د راتلونکو زمانو نو فرمای اليوم یئس الذین یعنی نن نا امید شول هغه کسان کفرو چې کافران دي اليوم یئس الذین کفروا من دینکم د دین ستاسو نه فلا تخشوهم واخشونی الله وی مه یریږئ دی نه ویریږئ زما نه یعنی دی نه څه وکئ دی نه مه یریږئ نو الله وی زما نه ویریږئ اليوم اکملت لکم دینکم د اليوم نه مراد ورځ د جمعې ده ورځ د جمعې ده او په ورځ د عرفه کې په مقام د عرفات کې وروستو د مونځ د ماسپښین نه او د مازدیګر نه دا ورځ د حجة الوداع وه سعید بن جبیر رضی الله عنه نه هغه چې دی نو سو روایت دی نو الله فرمایي دی آیاتونو کې څه وایي یعنی الله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم یعنی نن رس پورا کوما تاسو د پارا دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پورا کوما پتاسو باندې نعمت پل ورضیت لکم الاسلام دینا الله فرمای خوخ میں کا تاسو د پارا دین اسلام میں خوخ کو نو مراد دې نار ورځ د جمعې دا ورځ د جمعې ورځ د عرفې وا په مقام عرفات کې د ماسپخین د مزنباد
یعنی داروز د حجت الوداع وا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے میں روایت تے چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دې جملو یعنی د دې جملو د نزولنا رستو یو اتیا رضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوندیو یو اتیا رضی جوندیو دا سی پر روایت د ابن جریج ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوه دی او درې مروز د ربیع الاول دا اللہ فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرمائی دین میں مکمل کرے تاسو د پارا آغا دین میں خوخ کرے تاسو د پارا ورضیت لکم الاسلام او خوخ میں تاسو د پارا دین اسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مرگ وخراغه د دې جملو نه بعد جناب محمد رسول الله یو تیا رضی ژوند دے حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد رسول اللہ ورت آواز کو اے زما بچڑیا یا بنیا یا فاطمہ اے زما بچڑیا فاطمہ راشا تعال دی خواراشا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی اے فاطمہ زد دنیا نروان یما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ډیر زیاته غمجن شوا ډیر په جړا شوا ډیر اوجړل بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاطمه ته आवाज کوي پیغمبر علیہ السلام فرمایي زد فاطمه نه یما فاطمه زمانہ دا فاطمه زما لختی جگر دے سوک چې فاطمه ته تکلیف ورکي جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي دا تکلیف مال را کوي دا حسن دا حسین تکلیف دا زما تکلیف تے حسن حسین علی فاطمہ دا زمان دی زد دین یما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آواز کئی یا فاطمہ اے فاطمہ دی خواراشا پیغمبر علیہ السلام مرتوی تعال راش اے فاطمہ وکما تا خبر کوما جناب محمد رسول اللہ ورتوکی اے فاطمہ تخفکی گا ما تغم جنکی گا ما تجاڑ ما اگر زد دنیا نروان یما پر از دا قیامت باندی رنبے ملاقات پا زما پا حوض کو سر بانے تاثر کیگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشحال شوا وی خاندل کردا منظر تیر شو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورتوی اے فاطمہ دی خواراشا ستا بابا جان جناب محمد رسول اللہ تا تسوی ما تا اوایا ورتے اوی وی تا اجڑل ولدی اول اجڑل بیئے تا آوازو کو تا او خاندل ولدی او خاندل اغوی ما تا زما بابا جان محمد رسول اللہ ما تا اوی فاطمہ زر دنیا نروان یما زکا ما دیر زیاد اجڑل بیا ما تا جناب محمد رسول اللہ ما تا اوی اے فاطمہ اے فاطمہ پرز د قیامت باندې د حوض کوثر پغاړه زما بڑم بے ملاقات پتا سر کیگی وی مازکو خاندل زڑیر زیات خوشحال شما زڑیر خوشحال شما چه زما بابا جان زمانم بے ملاقات پا زما خپل پلار جناب محمد رسول اللہ یعنی حبیب اللہ دا اللہ حبیب دے کریم اللہ اللہ ورسر کلام کرے دے شفیع الانبیاء او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمائل اے فاطمہ ستا پرز د قیامت باندې په حوض کوثر باندې رنبے ملاقات پستا خپل بابا جان سره کیږي زکه ډیره خوشاله شوما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبر ناس مود بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو چې کله وفات کیږي جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راضی ورتوی اے دا اللہ حبیبا دا سی یوم المدر آروان دی اے جناب محمد الرسول اللہ ستا خوات یوم المر آروان دے او تانا اجازت غواری
د هغه تر اوسه پورې چانه اجازت نه دی غوښتی. پیغمبر علیه السلام تپوس کوي ورته وایي کوم میلمه دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي هغه اسرائیل علیه السلام دی چې ستا خواته راځي، الله را لیږلی دی، الله را لیږلی دی. ورته وایي ورته ووایه راشه دننه. کله جبرائیل علیه السلام راغی، پیغمبر علیه السلام دغه نه روان دی. جبرائیل امین ته وایي چې زما یو 3 سوالات دي، الله جل شانه ته ووایه چې زما دا 3 سوالات د دې بس کېږي، د هغې نه بعد زما نه روح واله. وی ورته ووایه. جبرائیل علیه السلام لاړو، الله ته یې وفرمایل یا الله ستا حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 سوالات کوي. وی کم سوالونه دي؟ ورته ووایه یو سوال مې دا دی یا الله زما د امت پس کېږي. وی یا الله زما د امت پس کېږي، یا رب امتی یا رب امتی. الله ورته فرمایل زما حبیب ته ووایه چې ته څه ویل غواړې زی قبلوما. وی یا الله زما امت په یو ځله باندې مه هلاکې. الله فرمایل دا دعا مې دله قبوله کړه، دا دعا مې دله قبوله کړه. یا الله زما د امت پرز د قیامت باندې ډومبې حساب کتاب زما امت سره وکړي، دا مې درلوم قبوله کړه. وی 3 سوال دی وکړه. وی الله 3 سوال دنیا کې ناغه په آخرت کې کوم 3 سوال بری سي الله سره د علم تپوس کوي. یا الله زما بدریم سوال دای چې یا رب امتی یا رب امتی. 3 سوال بم دا کوي. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل یا رسول الله اسرائیل علیہ السلام د مرګ فرشتہ ستا په انتظار دا. ورته فرمایل ورته وایا چې راشه دننه. پیغمبر علیہ السلام نے اجازت اوختو. ورته وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پیغمبر علیہ السلام باندې سلام کو دن راغه ورته وی اے د الله حبیبا، اے د الله رسولا، اے د الله محبوبا، اے د الله محبوبا، اے امام الانبیاء ما ترنن تاریخ پچا باندې سلام نره کړي. اسرائیل ورته وی ما ترنن تاریخ پچا باندې سلام نره کړي، نه به تر قیامت پورې پچا سلام وکم، نه مې پچا باندې زړه سوځولې، نه به پچا باندې زړه وسوځوم. یو تاسو داسې هستی یې نه مې چانه اجازت غوښتلې او نه به تر قیامت پورې د چانه اجازت غواړم. ته د الله محبوب، ته امام الانبیاء، ته امام الانبیاء، ته د الله محبوب، ته حبیب الله، ته اشرف الانبیاء. زکه تا نه تپوس کوما. ورته یا رسول الله تاسو نه بیا هم اجازت غواړم. سوی ورته وی اے د الله پیغمبره کچره ستاسو اجازت وي زه به تاسو نه روح والما. پیغمبر علیه السلام د حضرت عائشہ رضی الله عنها په جولای کې سر ایښی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن شروع شو. اسرائیل علیه السلام تینا روح واغستو، نور پرشتے ورسره دی. د ریحمو په کپڑا کې راغون کو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح اوڑ الله لا اسمانونو تلاړو، جنت تلاړو. الله او فرمایل چې زما د بندا د جناب محمد رسول الله امانت ما تر ورسید. پیغمبر اسلام په مخ باندې خولې رالی، حضرت عائشہ خولې اوچي پته ولګیدا. پیغمبر علیہ السلام وجود درون شو. پیغمبر علیہ السلام سر مبارک درون شو. حضرت عائشہ ته پته ولګیدا غږ نشي کوله. چې کله پیغمبر علیہ السلام لاسونه کته کړل، حضرت عائشہ ته پته ولګیدا چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو نه روح وته لاړو، روح ته نه وته لاړو. لاسونه کته کړل. هغه خپل پلار ته आवाज وکړو یا ابا بکر، اے زما بابا جانا راشه جناب محمد رسول الله د دنیا نه لاړو. پیغمبر علیہ السلام دنیا نه تله. ابو بکر صدیق راغی چې وی قتل جناب محمد رسول الله دنیا نه تله دی.
आवाज وکړو مسجد نبوي کې صحابه کرام د مس په انتظار باندې ناستي. دریم ربیع الاول له جناب محمد رسول الله وفات شوه دی. ابو بکر اعلان وکړو اے د الله بندگانو اے د رسول الله صحابه کرامو ستاسو زمونږ او ستاسو پیغمبر دنیا نه لاړ. حضرت عمر اعلان وکړو کچا دا आवाज وکړي چې جناب محمد رسول الله وفات ته د هغه سړي نه بسر قلموما یعنی عمر رضی الله تعالی عنه پیلر تډډوالا. نور صحابه کرام حضرت علی هغه بهوش شو عثمان باندې څه چلو شو. صحابه کرام ناستی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د غسل انتظام شو. لس صحابه کرام راضی په جناب محمد رسول الله باندې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په کور کې جنازه کوي. لس صحابه راضی زکه کور تنگ د دین سیوا صحابه په ناراضی. لس صحابه راضی جنازه په جناب محمد رسول الله باندې کې یو بهر زی. اسمانونه جاړي زمکی جاړي صحابه کرام جاړي بیبیانی امهات المؤمنین جاړي اهل بیت جاړي ټول دنیا جاړي اونی او چرین او پرین جاړي. ولی جناب محمد رسول الله امام الانبیاء اشرف الانبیاء دنیا نه تللی دی. نو عزیزانو الله فرمای اليوم اکملت علیکم دینکم اليوم اکملت علیکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ فرمائی ما نعمت پورا کا پتا سبانے وردویت لکم الاسلام. اللہ فرمائی تاسو دا پارا ما دین اسلام غورا کڑے دے دین بل طرف تمزئی دین اسلام اللہ اغی غورا کڑے ہو. نو زمونږ د پاره دین اسلام چې دی دا غټه خبره ده. نو وګورئ ترجمه ته سر نه وګورئ. الله فرمای یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان مروړل اوفوا بالعقود. الله فرمای پوره کړئ لوزونه. احلت لكم بهیمة الانعام حلال کړی شوی دی تاسو د پاره بهیمة الانعام بے زبان ساروی الا ما یتلا علیکم سوا د هغه نه چې لوستل کیږي تاسو ته غیر محل الصید په داسې حال کې چې نه به تاسو حلال ګڼون کی الصید ښکار د پاره وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې. ان الله بیشک الله تعالی یحکم فیصله کوي ما د آس یریدو چې غواړي. یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان مروړل لا تحلوا شعائر الله بیزتی مکوي د خدا الله تعالی ولا الشهر الحرام او نه د میاش د عزت ولا الهدی نه د قربانه د ساروی ولا القلائد او نه د پټیدار ساروی پټوتا چوری شوی وی ولا امین او نه د قص کوونکو البیت د بیت الحرام د بیت الحرام یبتغون چې غواړي فضلا من ربکم د فضل دربستا سنا ورضوانا او رضا منتیا دا. و اذا حللتم فاصطادوا او کله چې تاسو احرام پرانیزئ فاصطادونو یعنی بیا ښکار کوئ تاسو بیا ښکار کوئ. ولا یجرمنکم او اچری یعنی نه کړئ یا نږدې نه کوي تاسو لره شنعانو دشمنی قوم د یو قوم ان صدوکم پرې وجه چې منع کړي وئ تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا یعنی پدې خبره چې زیاته وکړي تاسو وتعاونوا او مدد کوي یو بل سره علی البر پنیکای کې والتقوا او پرهیزګارۍ کې ولا تعاونوا مدد مکوي یو بل سره علی الاثم په ګناه والعدوان او په زیاتی کې. واتقوا الله او یریږئ د الله نه ان الله شدید العقاب یعنی بیشک الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. حرمت علیکم المیتہ یعنی حرام کړی شوی دی پتا سبحان المیتۃ مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل لغیر الله اچ اوشي आवाज د غیر الله به پاغه باندې والمنخنقه او مرای خفی کړی شوی زناور والموقوزه او ټکولې شوی زناور
والمتردیت هغه زناور چې وغورځېږي یا ورغړېته والنطیحة او پخکر وهلی شوی زناور وما اکل السبع او هغه چې مات کړي وي درندګانو الا ما زکیتم مگر هغه چې ذبح کړي وي تاسو وما ذبح على النصب هغه چې ذبح کړی شوي وي على النصب په بوتانو د بوتانو په قربانګاه باندې وان تستقسموا او دا چې تقسیم کوي تاسو غوښې بالازلام په غشو باندې ذالکم فسق نو دا ګناه ده اليوم یئس الذین او یعنی نن نا امید شو کسان کفرو چې کفر کړی من دینکم د دین تاسو نه فلا تخشوهم او مېریږئ تاسو د دینا وخشوني او یریږئ زمانا اليوم اکملت لکم دینکم یعنی نن پورا کوما تاسو د پاره دینکم دین تاسو واتممت او پورا کوما علیکم پتاسو باندې نعمتي نعمت خپل ورضیت لکم الاسلام دینا او خوخ میکا تاسو د پاره دین اسلام الله فرمای دین اسلام میں غوړه کړی تاسو د پاره فمن استر پسوک چې مجبور کړی شو فی مخمصه په سخت لوه کې غیر متجانب لاثم په داسې حال کې چې نوی مایل کیدونکي ګناه تا فان الله بیشک الله تعالی غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین یا الله چې سوره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله سوره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي الله د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله چې سوره بیماران دي که اسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله زموږ پرې ملک کې پرې وطن کې الله امن راولي الله موږ ټولو سره د رحم معاملاتو کې الله چې دا سوره په بونیر کې په ګدون کې دا سوره مسلمانان نارینا ماشومان بوډاګان ځوانان څومره غریبانان شهیدان شوي دي څه پکې د ملبو لاندې پراته دي الله دې د داسې حال نه هر څوک وساتي الله دې هر څوک وساتي الله په دې باندې خپل فضل او رحم وکړي الله د ډیرو خاندانونو پکې الله ختم شو الله د داسې عذابونو مشکلاتو نه مونږ وساتي الله دغه مردگانو ته الله په جنت الفردوس کې اعلی مقامونه ورکړي الله دغه سوره مسلمانان چې دي الله دا ټول چې کم پاتې دي الله د هغوی بچي خاندانونه ختم شوي دي چا خاندان کې 2 کسان پاتې چا کې 1 پاتې چا کې بالکل نه دي پاتې الله چې دا کم پاتې دي دې ټولو ته د زړه صبر ورکړي الله د زړه صبر ورته ورکړي الله نور دا باران الله په موږ باندې بند کړي الله دا خپل عذاب زموږ نه ختم کړي الله خپل فضل او رحم ته وګوري موږ سره د خپل فضل او رحم مطابق معاملاتو کې موږ سره د خیر معاملاتو کې الله موږ د دې اقرار کوو چې ګناهګار یو خو الله موږ ته معافي وکړي الله کړه چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ولا ورکړي کړه چا اولاد وي نیک عمل صالح لوی کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین ترونو سرا د مشورې نه پس د نکاح کولو اجازت ولید بیدار قسمت د خدیجی بی بی شو رب ته منظورا دا رشتہ دا کنا و عائشہ بی بی قربان رسولا ہر وقت یاد عجیب دا کنا محبوب اے د مومنانو موری زار خدیجی